السلام علیکم ملګرو د شیر افضل مروت نفس پی ټی آی یو بل ایم ان ای هم د پی ټی آی نه چوټی کول والا د هغه څوک ته پاغي ډیټیل سره خبره کو بل طرف ته سہیل افریدی شهباز شریف ته اپوزیشن ته یو قرار جواب ورکړی پاغي هم ډیټیل سره خبره کو بل پی ټی آی یو ډیره غټه فیصله کړې د پنجاب اسمبلی کې شهباز شریف چې کوم قرارداد پاس کړو شهباز شریف ویلو چې په 2024 کې کچري پی ټی آی ولا وای چې مونږه داندلی کړي نو په 2018 کې پی ټی آی ولا داندلی کړي و د پی ټی آی حکومت په 2018 کې په داندلای باندې راغلو نو پاغي باندې ورلا سہیل افریدی د پی ټی آی چې کوم پارلیماني اجلاس شوی دی پای کې دوه ډېرې غټې فیصلې کړې دي او دغه شهباز شریف ته هم یو قرار جواب ورکړی دی خا د پی ټی آی چې کوم کس دی چې هغه د پی ټی آی نه لري کېږي په هغه ډیټیل سره خبره کوو سہیل افریدی حواله سره غټ خبر راغلی دی د بجټ اجلاس کې اپوزیشن ویلیو د بجټ اجلاس کېدو چې پای کې د مسلم لیگ نون کسان وایي چې سہیل افریدی به بل بجټ نه پیش کوي ځکه چې بل بجټ راځي تر هغې به سہیل افریدی د کې پی کې وزیر اعلی نه وي نو په دې بیا ولا سہیل افریدی جواب ورکړی سہیل افریدی ورته ویلی دي چې بل بجټ په شهباز شریف هم نه پیش کوي زما دا پریډکشن دی چې بل بجټ راځي تر هغې به شهباز شریف حکومت ختم شوي وي شهباز شریف په وزیر اعظم نه وي خادا ولا سہیل افریدی شهباز شریف حکومت ته یو قرار جواب ورکړی چې تاسو زما حواله سره دا پریډکشن کوئ نو زما پریډکشن هم د تاسو حواله سره داسې دی ځکه زما هم اسټابلیشمنټ سره اوټ بیټ شته دی او د تاسو حکومت هم بل بجټ پورې بنوي خا پارلیماني اجلاس کې بل اعلامیه جاری شوې ده چې اقبال افریدی ایم ان ای چې کوم دی هغه به پارلیماني اجلاس کې ناسته نه کوي د نورو چې څومره هم ایم ان ایز دي د پی ټی آی سره رویه ټیک نه ده نو پارلیماني اجلاس نه اقبال افریدی بهر کړی دی اقبال افریدی ایم ان ای دی نو چې اقبال افریدی پارلیماني اجلاس نه بهر کو نو ماهرین دا خبره کوي چې کېدې شي پی ټی آی د شیر افضل مروت غونډې د پی ټی آی پارټۍ نه هم بهر کی خبره پی ټی آی غټه فیصله دا کړې ده چې پنجاب اسمبلی کې قرارداد پیش شو چې شهباز شریف پکې ویلو چې په 2024 کې کچری دی وي چې مونږ په الیکشن کې داند لیکل نو په 2018 کې هم دی داند لیکل ده څنګه چې زموږ حکومت په 2024 کې راغله نو داسې په 2018 کې مدای حکومت راغله دی داند لیکل ده ودی په سر د چالاسو ځکه د حکومت ته راغلی وو نو په دې ورته پی ټی آی جواب ورکړی د پی ټی آی ورته ویلي چې بالکل لستا چیلنج موږ ته قبول دی داسې چلو که صرف دوه حلقې کولاو که یو هغه حلقه کولاو که د شهباز شریف او د یاسمین راشد مقابله پې چې وه او بله هغه حلقه کولاو که سلمان اکرم راجا والا اور اون چودھری والا دا حلقه صرف دا دوه حلقې کولاو که نور هر څه پرېږده نور داندلي هر څه پرېږده صرف دا دوه حلقې کولاو که نو تاسو به خپله پته ولګي چې داندلي کوم ځای شوې ده یاسمین راشد چې کوم دی هغې باري مارجن سره الیکشن ګټلی او هغه سیټ ته په فارم 47 باندې شهباز شریف اخیستلی دی بل سلمان اکرم راجا هم په ډېر باري مارجن باندې اون چودھری له شکست ورکړی چې دغه سیټ ته هم په فارم 47 باندې اون چودھری اخیستلی دی نو پی ټی آی ولا صرف دا دوه حلقې یادې کړي دي چې ستاسو داندلي به صرف دغه دوه حلقو کې معلومه شي صرف دغه دوه حلقې کولاو کوي نو دا په دې ویډیو کې اپډیټس وو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ والسلام